عزیزانو دا یو ورور سوال کړی چې یاره په موبایل کې قرآن کریم هم ساتل او فلمونه یا ګانې بجانې دا هم ساتل. نو عزیزانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه الله جل شانه را لېږلی یم د هر فحاشۍ او د هر ګناه د ختمولو دپاره. نو په موبایل کې قرآن کریم هم ساتل او فلمونه ساتل دا نه دي ګول پکار. زمونږ د ایمان تقاضا هغه خدا ده چې سخته ګناه ده او د مسلمانۍ تقاضا هم دا ده چې یاره نه دی کول پکار. نو قرآن کریم په موبایل کې وساتئ هغه چې کوم دی. خو لیکن د دې دپاره یو شرط هغه دا دی چې بعضې علماو هغه رای دا ده او مفتابهي قول چې کوم دی هغه دا دی چې یاره په موبایل کې قرآن کریم وي د هغې دپاره به اودس کې. حالانکې د بعضې علماو رای دا ده چې یاره هغه د تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم الله علیه د هغې رای هم دا ده چې یاره قرآن کریم په موبایل کې ویل نو دا بغیر د اودس هم چې کوم دی ویلی شي. خو لیکن د نورو بعضې علماو رای دا ده چې یاره دې دپاره به اودس کې. خو لیکن فلمونه او ګانې بجانې دا لرې کول پکار دي او قرآن کریم هغه ساتل پکار دي. په باتروم کې یا په ګنده ځایونو کې داسې دا نه دي روښکل پکار او نور چې کوم دی ګانې بجانې هغه ختمې کوي او قرآن کریم چې کوم دی هغه په موبایل کې چې کوم دی هغه ځان سره وساتئ. په سفر کې هم پکار راځي هغه ډېر ضرورت چې کوم دی هغه راځي. او که وي پکې ګانې بجانې او دا څیزونه وي پکې نو بیا هم چې کوم دی لکه که د ایمان په رڼا باندې چې کوم دی هغه سوچ وکړي نو نه دی کول پکار. که یو کس ساتلی نو الله جل شانه د هدایت ورکړي نور غلطه خبره ده او کیدای شي چې دا عمل د ګناه طرف ته چې کوم دی هغه هم